غونډ پلاټونه دي ښه دا سره پورې دا ګټې مټې هو دا دي غونډ تاسو تا ته چې ما وایي په ساده 8 لاکھ روپۍ دې خلکو هغه ډبره ناست دی دا خرڅ کړو راشو دی دوه ختم دی سپه سلمه سل پکې هم چا کړی دی دا چا ځان له دغه کړي دا ګټې پکې را غونډۍ لګیا دي بابا پکې بیزي ساتلي لکه د کلي دا هغه ریل سټي شاته راځي ابراهیم ادري ډایرکټ کوټ قاسم ته ډایرکټ پځي دا ګټې یهو دي بلاګونه په طرف باندې دا بلاګونه یهو دي دغه ځای هم خرڅېږي دا بره دغه نه دی ماته زراور چې پکې دې سیټ ته دی د دې ما غرض په نېټ سره د دې خوا چې کوم کور روغ دی ار سی سی دا هم خرڅېږي د دې بله ورځ نېټ کې ویډیو راغلی وه ار سی سی کور هم خرڅېږي داسې روغ دی دا چا څه غني کړلي دي که څه دي کم ها هغه ټانکې دي دا خرڅوي که نه د دغه هغه ټانټې دي څاروو دپاره او دی به د هغه روډ سره ټچ دی به د هغه روډ سره ټچ شي یا مخې ته بل روډ دی دغه شانتې دا روډ دی هم زما په خیال دا روډ دی که نه دا به دې سره ټچ کېږي دا به مین روډ یې دی دا به تش کورونه دی ځکه نالۍ د دې نه به بره چت والا نالۍ ده تا ته ما دا هغه لاندې د تخکاري دا بلاکونو دا کمرې راکړي خالي دا ځای په 8.5 لاکھ روپۍ ورکو خالي پلاټ دا ښکته یې دا واړه چې لګیا دي دې سره دا خالي چې دا دیوالي شوی دا هسې بلاکونه یې لګولي دي کمرو ده دا یې په 8.5 لاکھ روپۍ ورکو خالي پلاټ ورو ورو به د آبادي دي د سر له راځي نه دا را روانه ده که نه دلته کې پلاټ په 8 لاکھ روپۍ ده دا د دې بره کور والي دي علمګیر دی که څه نوم یې دی هغه ډېر ښکلی دغه کړی دی خو چې دا خټ کې نه وښویدو که نه بس خټ وښویدو چې دی به هم کتی او که نه داسې ځای زر ډکېږي د ډېر په غلط ځای باندې دا کور راښکلی دا دومره غټه پیسو ولګوله خو هلکه دلته په مظفرآباد کې به دې لګولې وه اصل کې دا هوا لپاره دا پلازي کولا او ځای اوس دا چې دی که نه دا به بهر د شپې چې سم لپاره چت کې د بغیر نه غزالۍ نه هوا لپاره حل کړل دې طرف ناجارۍ لر کړي دي پړدې مړدې لر کړي دي دا جنګله د بره زما په خیال څه د پنجره جوړه کړې وه او بیا یې دغه کړې ده نو ته دغه ځای ته وګوره یاره بینچ په 8.5 لاکھ روپۍ یار 80 ګز کور دی بینچ لږ وخت کې راشي په کړو بیا ځي که دړۍ چې زه به وتم تنګ کېدم کډلې دواړه به زه دې په یو خبره پوهېږم دلته انویسټ نه کوم زما سوچ مطابق چې دلته کې یو پالیسي نه ده که نه دا خلک یو دي لکه چې مثال سړی ووایي چې اودسې یا داسې لکه دا اوس لکه ستا رور مخې ته دی ده شاته بل دی دا شاته بل اخر جاذب ته خبره دلته نو تیار دلته ځای میلاویږي ډېر په ارزان نیم قیمت باندې تیار جوړ کور په نیټ کې راځي د دې ځینو ګروپونه دي ما سره کم سے کم 8 ګروپونه دي زموږ د مظفرآباد لانډي که نه راځي نو پیسې به نیم په نیمه شریکې کړو که څه یې به ووایي کرایي به یې نیمه پروت به چې سبا یې ښې پیسې کولې بس داسې غوندې حساب به وکړو اوس موږ په پلاټ باندې انویسټ کوو 15 کاله صبر کوو خبرې ته مې مه واوره دا پلاټ واخلو مثال په توګه صحیح ده او یو میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې وساتو بای موږ وایي دا خرڅوو پاکټې پرې راغله موږ یې په لاک روپۍ هم له پاسه راکړلې ورته وګوره 50 اوس دغه کور ما اخیستی و په څو باندې په 970 اوس پې 62,000 روپۍ پې راغلي 62 څومره 62 دلته کې هم بلاکونه ایښودلي او دا هم چا ځان له دغه کړی دی اخیستلی دی
په دې کنده کې کته پلاټ خرڅ په 10 لک دا ګوره لاندې دا زه دننه تللی دی که نه دې له بره دومره ریسک نه و اخیستل پکار څه دی خیال و نه مړه دا دومره مضبوط مضبوط دی د دې هسې خاورې نه مضبوط دی لکه دغه ده دا مټه ده مټه او دا هغه شګه غونډه کې ده دا هغه خاور هم نه ده پوډریان دي که نه په دې کنده کې کته کور خرڅ کو پلاټ خرڅ کو په 10.5 لک روپۍ دا په 8.5 لک روپۍ خرڅ دا د خونه دومره ځای نه روان دی دا وام رو په دې خوا روان دی دا ما ګوره په 970 کې ما ځای اخیستی و دغه چې کوم کې مونږ لانجې کوو لګیا یو په 970 کې مونږ ځای اخیستی و او اوس پې 62 لګي څومره 85 یې وګټلي 50 مونږ په دې پلاټ کې نشو ګټلی 15 کاله د هغې مو شول صحیح خبره نو دا ځمکه چې کومه ده دا پیسې نه روکوي دا کوي خو چې روغ پوري لکه چې اوس موږ په دې کې انویسټ کوو که نه نو دې کې غټه فایده خلکو ته وځي چې څه کې خرڅوي اوس چې موږ یې سبا خرڅوو نو موږ ته دا لاک روپۍ راوځي نو داسې چې دي 4 پلاټه خرڅوي دي ته 4 لاک وځي داسې حساب یې لګه صحیح خبره ګوره که نه ما هم څه تعجیل نشته هلته ځای دی ستا خبره پروت دی پیسې دي که نه خو بس پرتې دي هغه پیسې راواله فلحال بینک کې کېده هغه پیسې راواله فلحال بینک کې کېده چې موږ سره تیار شي خبره دا ده که نه زما خبرې ته غوږ کېده اوس زه تا په خپل حساب پوره کړم هغه وایي 6 لکه روپۍ نو دا ټول ستا دي که نه واوره که نه واورې دا شی لانجه ده 15 لک روپۍ دي په 15 لک روپۍ څومره کېږي امیر صاحب خبره پوهېږې لکه زه دې په خبره پوهېږم یاره کېږي بې دغه بره به وایو پروت که یو قسم ځای به یې 2 کاله دي پروت دي 3 دي پروت دي مونږ ته څه وایي یار موږ خو باقاعده مور راځي هر څه به راځي دا خو نشته چې څوک وګوره کار کوي نه صحیح به وي خو زه یم چې دا انویسټ موږ په روغ ځای وکړو نه 15 کاله پس په دا ځای د 30 لک روپۍ آرام سره نه بھائی بالکل به دې نه بلا زیات دي او کم به نه ولې دا مین روډ دی دا هغې سره بره بیا دا روان دی دا هغه خط نه به دا مکمل راشي دا به دا هغه بره مخامخ د هغه ګلشن منیر د غر سره به ټچ کېږي دا پټي ختم دي دا نقشه غورځېدلې دا غټ ګراونډ دی بیا به دې کې منځ کې دیوال دی یو سټیډیم دی د کرکټ یو فوټبال ګراونډ دی بیا ورسره خواته غټ بینک دی دا رویل سټي چې رغېږي که نه د دې د وجې اوس دا سیسټم ډېر بدل شوی دی مونږ خو دا د یو سیندي ځای دی دغه او دلته زما په خیال چې په 12 لک په څو باندې چې دی پلاټ دی هم په کښتونو مخامخ ځای اخیستی دی لیدلی دی کوم اکبر زمونږ د کلی والا اکبر ویلډینګ والا نه ما نه لیدلی ډېر غټ ځای اخیستی سیندیانو نه یې اخیستی دی ډېر غټ ځای دوکانونه یې پکې 15 کولاو کړي دي په مین روډ له پاسې ځای اخیستی دی راته ورسره څه کم 400 ګز ځای دی او هغه ترک به څنګه اوبه رالې که نه نو اول به هغه ځای ته راځي د سمندر هغه به وایي هغه مخه به وایي دا مخه به وایي دا مخه بچ ته دی دې ځای ته چې رارسي نو ډېره فاصله ده نه دې ته نه راځي دا خو الله پاک په قرآن کې دې حکم کړی دی چې ما د میخونو په مانند به ځمکه دا غرونه پیدا کړي دي صحیح خبره ده که نه اوس دا لږ میخ دی لکه دې سختې ګټې ته وګوره لکه دا الله پاک پیدا کړي څنګه دي ته ورته وګوره دغه خو ځای دا خو لکه بیا هم په ځای پراته دي دا انسان دی باډۍ کې وګوره یو شی په کروړو روپیو دی هلته په علاج ته چې مایده شي 40 روپۍ لګي او شی لکه دا یو ګټه وګوره چې مسلمان الله پاک په کوم حکم باندې پټ کړي دی پټنونو باندې راغله لګېدلی پټ کړي څنګه الله پاک قرآن کې وایي دا به وروځو او شپو کې دا ما په 6 ورځو 6 شپو کې لکه دا ځمکه او اسمان رخ شوي دي او دا وایي ما په دې اوبو د پاسه خوراک کړه په شپږ شپو کې چې دې ځمکه او د دنیا پاتې شوې ده وګوره لکه د الله شان ته ماشاءالله اوس د دې د غر دا ګټه وګوره دا شګم نه ده ګټ هم نه ده دا څه بل نمونه شی دی بل څه شی دی او څه کلک غوندې دغه دی چاک غونته کې دی چاکو
کلب غونډه کې هغه دی او میکس غر دی. اوس دی خوا وګوره چاک ته، بیا دی خوا مټه ده، بیا بره پکې شګه ده. ما وی دغه ځای به ورکو، هغه کلي هغه خبره پوهېږي، دا ځای به ترې واخلو. دا 15 کاله هغه پرته وو، یو کال دې دا پورې 2-3 لکه په چا له پاسه راکولې، د هغه 15 نه خو به واته روغې شي. نغدې خو به یي انتقال چکر خو به کې نه انتقال چکر نشته. کلي لانجونه به دمه شو. په هغه ځای کې 200 فوټه ځمکه غیبه شوه د کلي په هغې کې. چا غیبه کړه؟ خو همدغه خسپسې دغه بل سره به لږه لږه دغه کړي، دغه خسپسې غیبه کړه که نه ولې دا غر د دیو دی. اوس لکه چې دا نو که سباله پسې نه ځې که نه، نه ځې پسې، نو دا شته به هم غیبه شي. بیا به د هغه سره کیسونه کوي، دونه به بیا د 15 لک روپو ځمکه به نه 15 لکه به کیس له وړې. لکه اوس د دې په ځای چې ته دغه پوله والې دا دومره کیرله چې مخې پورې ځین دا څو سوه جوړېږي. څنګه لکه هلته چې 200 فوټه غیبه ده، هغه به داسې وي که نه چې لکه اوس د چا دې ځای پورې ځای دی او هغه د هغه ځای پورې واغست، نو بس دا هغه کس هغه د غیب پکې هغه زما غیب پکې وواله که نه، بره لاندې نه بره نه زما هغه وواله خسپسې بره ځای خرڅ کړو. اوس ما ته وایي ستا هغه ځای کې لاندې خو به ستا هغه ځای خو 36 نه پاتې کېږي، خو 34 پاتې کېږي. ما څنګه 34 پاتې کېږي؟ موږ سره خو به دا انتقال دی هر څه دي. نه بهی دا خو په دې کې 10 فوټ لاره ده او دا داسې دی او دا هغسې دی. ما ورور دی بهی دا لانجه ده، ولې موږ دلته یو هغه هلته دی، د دې هغه ځای او د دې ځای نه کېږي. پوه شوې؟ ما که وایي چې پیسې ترې راوړم چې پیسې ترې راوړم، او که وایي چې امیر صاحب دا ځای والم نو دا ځای ماله سونه دی. سونه په څه دی چې یاره کال یې وساتم، 6 میاشتې یې وساتم، سترګو مخامخ خدای راتلی خو پسې شم. او که پالټي پرې راله زموږ نصیب دی، هفته کې دننه پې پالټي راله او لاک یو نیم یې پرې راکولې، خو اسره دې ورکوه که نه بل ځای له. دا جومات دی، دا جومات دی، دا پلاټ دی، ورسره اخوا پلاټ دی، بیا شاتم پلاټ دی. دا د دې نه شاتم دا پلاټ دی، دا بره دلته به سیړۍ خیږي، دا غر دا کټینګ به کېږي، ګلۍ به راکوزېږي. څنګه چې هغه ګلۍ ده، دا ګلۍ به کته راځي، دا د افغانۍ ګلۍ به کته راځي، دا ګلۍ به کته راځي. دغه یو سړي دا کور ډېر بېتوله جوړ کړی دی، دا بلکې رنګ چې به راوړ کړی ده خو زه همت ته حیران یم. سوچ وکړه ډېر غټ ریسک یې اخیستی دی، یا ډېر غټ. لکه دا خو بیا هم صحیح دی، د ده نه اخوا درته ښیم مسلمانو ته به وایې چې یاره د شپې پکې زه اوده یم او پړی به دې غټه غټې ښودي، خدایه کته لاړ نه شو. داسې کور دی اخوا. نه دا خو مې د خدای نه خطا کوي، دی خو چې هر کلی دی به راځي، دی بالکل په سوکه دی که نه، داسې روغ دی بین شو دی ورته، دی سیکه په سوکه دی او دی خوا راوتی دی، زور یې دې طرف ته کړی دی. اورې دا خطرناک دی ډېر زیات. د دې ځینې ښکاري دی چې ده دا جول دې طرف ته او کړی که دی. ما ته پته ده اصل کې بره نه پې وزن ډېر زیات دی، او لاندې ځای تنګ دی. لاندې ځای ورته دا چې پلن وی لکه اوس داسې آبادي وی که نه مخامخ چې دی، چې دومره داسې پلن وی نو بیا نیمې اخوا وی نو زه بیا به یې رانیولو، نو دی به دغه پټکی دی دا مخامخ چې ښکاري دغه دی که نه، او دی هم په هوا کې راوتی دی، لاندې دونه نه دی ګورې. دغه وایم که نه، د دې د وجې ناکامیابه دی. راوتی دی دا شی خراب کړی دی. سپی څه کوي میان رانیسي که ځان یې ښایي. دا واورېده زموږ وطن څه تعدي نشته دی، یا هغه ځای پروت یا دا ځای پروت، او که صحیح ریټ پې الله پاک راوسته نو ور به یې کړو. که ته څه وی تا اړه څه وایي دا ځای والمه که نه؟ زما زړه خو بې اوبه نه څکي یار، نه څکي که نه، هغه لکه وجه ما پوهه که وجه دا چې ثوابي ډون دا ځای نه دی ګلشن بونیر، د دې نه په دې پله د خلک د اوبو او د دې شیزونو د لاسه واپس هغه آبادو ته ځي. کرایهدارانو ټول کورونه خالي کړي دي. اوبه نشته او ګلشن بونیر کې خو بالکل نشته. ګلشن بونیر کې نشته، دلته کې خو به وایي بغیر موټر راځي. هغه داسې راځي دې غر ته بیا څوک خېجي لکه هغې ورپسې څه کوي، بره کور ته راځي که نه، هغې څه کوي 7 نمبر دغه ته د هغه اوسي موټر ګلۍ ته، هلته نه اوبه کور ته راتېږه کوي. څوک زما اوښی دی هلته ګلشن بونیر کې، هلته به دا مسلې د دوی جدا لین دی، مین لین راغلی دی دوی ته به دا بره کور دی که نه، دلته بغیر موټر اوبه راځي به دې خط له پاسه چې دی. دا مې د کم ځای نه راوستی نو
د دوی خپل لین دی باقاعده 200 روپۍ میاشتې دي فی کور نه اوبه ډیلي میرا اوس خبره وای زمونږ کور ته چې دی نو په ځمکه اوبه نه راځي او د مالدار کور نه هم چت ته اوبه خیږي او که نه حقیقت دی که نه دا وګوره اوس خو که د پېټرو کې په ټنونو اوبه د روز استعمالېږي یا کم ځای نه راځي هغه لاره زه به څنګه په دې که په هغه خوا کوم چې راکوز شو سکوټرو مخې ته اسانه نه ده دا باړې والا ځای قرآن لا ورکو دا باړې والا اخیستی دی میخې پکې ور دی دغه ګټې نه په دې خوا بس ستا خبره چې لکه دا د غم نه ده دا ګټم نه ده او مټم نه ده او دغه غوندې ده دا دغه د کلک غوندې دی بل شانتې شی دی دا دی په اوبو کې چې دی داسې اوبه غونده کې شي دا خو هغه دی که نه دا دغه دی دا خو هغه یو دی دی خو بیخي څه نه کېږي دلته نه اوبه څه وایي او نه ده الله پاک دې نظام ته ګوره څونه رنګونه یې پکې پیدا کړي دي له بې جدا خټه لړلي که نه دا باړې والے په څه باندې وایي دا ځای په دغه ګینتري او په دې جبرې وایي که نه ها اچھا ولې پسې راوستی او صفا کړی به نه نه مړه شاول نه بغیر دلته د شپې پوډریان نه شي 300 روپۍ ور ورکړي سهاره پورې کار کوي او که نه ما غرور ما یو ډول ورکړي دي پیسې وایي دا وار کوي دا لږ ځای پکې ورکړی اوس ورو به اخوازي بیا دا چې دغه ګټې ورته راوښیی نو هله کنه دغه دا ګټې به راښویې که نه دا ګټې به راښویې دا به چل به کوي دا به دا لږ ډېر کټینګ کېږي اوار به شي دا به بلکل اوار شي امیر صاحب 15 کاله پس به دلته تش کورونه وي هېڅ کوم پکې نه وي خو رکس ته یا خو به لاړې شي او یا به راشي نه ځي خو نه چېرته ځي خو نه ځي خو نه خو لکه دا هغه رور مې دا بنیاد ځي خو نه خو پیدا نه کوي لکه ته پلاټ اخلې یو به دله دا درکړمه یو به دله دې جومات سره درکړمه دا جومات دی دا مدرسې او جومات دی دا ورته او کله دې اوبه نهسکي دې نه قلاریږو هغه شتم پروت دی بس هغه دې پروت دی نه نه هغه خو زویمه چاله ورکړه پیسې نغدې که راوړه پیسې 15 لکه روپۍ دي پروا نشته هغه ته ځان سره کېده کله موږ ته ضرورت شو یو ښه ځای میلاېدو هغه پې دغه کړو بس خاصخیلي کې پلاټونه دي نو هغه هم دغه شان هغه هم اواره ځمکه ده خو هغه هلته کې ګیس نشته دا پلاټونه چې څوک خرڅوي که نه هغه ته پیدا ده بس په دې د حول پیله په دې شي باندې اوس چې لکه څه مونږ اوس ستا د ورور سره پکې ملګري وو مونږ پالټي راولو مونږ پې ځای خرڅ کړو نو په دې کې چې 50,000 راووتې نو هغه به مونږ درې واړه کې تقسیم کړو داسې حساب او نو هغې کې د خرڅ والا ته زیاته فایده ده اخیستلو والا خو عجز پیسې فسا وکړي بس کېناست خو بیا نه خوا کېږي او نه دې خوا کېږي دا چې حکومت کله هغه روډ راوباسي که نه نو زویمه کېدی شي بیا پکې دا پلاټ پته پکې هم نه لګي او د هغه ځای پته پکې هم نه لګي کومې پورې چې دا حکومت په خپله دې ځای ته نه دی را رسېدلی حکومت راغلی دی که نه حکومت پیسې ناپ کړي دي که نه ناپ کړي پس بره کار شروع شوی دی هغې چې کله روډ جوړوي که نه د هغې روډ نه اپله دې پله هم څلور فوټه ځای پرېږدي دا هلته کې یو پلاټ و تا ته ما ښولی او که څنګه مونږ چې تلي وو هغه سوډا پیټرۍ شاته ما سره تللی وي که نه هلته کې یو پلاټ و ډېر ارزان یې راکوو لکه داسې وګڼه چې هسې یې راکوو او ډېر غټ و حقه سوډا هغه ته وایم که نه بره سوډا ډنګ سره هغې ته اوس خاصخیلي ګوټ وایي ښه د سوډا فیکټرۍ شاته هم دغه شان د غر لمن غونده کېده که نه نو بره کورونه جوړ وو هغه لمن یو لکه دومره دې ځای نه واله دې ځای پورې ځای جدا و او دا خو لږ دی د دې په ډبله و هغه ځای پورې او لکه دا چې دا به اوس څونه 80 ګز دی دا 80 داسې دی
80 داسې که نه لکه ټوټل 80 شو ده دا پلاټ نو چې دا دوه کې او ورسره دغلته دوه نور کې لکه مثال 4 کې دومره ځای ولته 300 غز ځای ولکه 300 غزو او زما چې څومره خالي په هغه ټایم کې 8.5 लाख روپۍ هغه ماته وی چې تا کا اوس خبر نه یم خو هغه وخت 8.5 ما سره وی نه او هغه حساب داسې و چې هغې کې به تا لکه دا لمن به تا پوره کنله نو دغه لمن به دې ډکوله لکه اوس دا چې چا واغس که نه او د دې نه دا شاته چا واغس نو اوس چې دې دا هغه او دا یو کوي نو دغه ځای به ځان لکني دې سره به لیول برابروي هغه څه داسې غوندې کې حساب و نو داسې هم کېدی شو چې لکه تا د خپل پلاټ کې لکه ګلۍ ورکوله 4 فوټ که نه نو بیا تا دا کته او دا بره جوړولی شو هغې کې داسې کېدل لکه داسې طریقه وه نو هلته ما لکه ضمیر مې پې اوبه ونه څکلې دا حساب دی که نه دا لاندې پټۍ لاندې پاتې شوه دا بره پټۍ به نه کنرې کېږي او نه به دا لاندې راځي دا به دغه ځای کې کټینګ کېږي او په دغه ځای له پاسه به پلاټینګ کېږي او لکه دا ځمکه کلکه ده او داسې کېږي نه دا په کته به نه راځي دا به دا اوس دا ګټه ده که نه دا منځ والا د دې نه په بره دغه ورتیا به وکړي دا په بره پلاټونه دي او د دې نه دا لاندې پلاټونه دي اوس پوه شوې په خبره مې او دغه د غر د پاسه جدا دغه غر له پاسه جدا دي راځه چې ځو دا چې لکه اوس د دې نه دا شاته آبادۍ کې چې څنګه سیده پلاټونه دي که نه چې داسې حساب بیا به سمجھ کې راغلی و نو اوس دا بره سیده دي خو دغه دې ته کم ځای وایي دې ته وایي بختور ګوټ 2 بختور ګوټ 2 دا ورو مونږ دا روان دی دا څه وخت پس لا دلته کې به دا ټچ کېږي دا نه ده د رویل سټي نه دی خوا چې دا کم ځای خالي پروت دی دا هم پټي وګورئ دا خلک چې پکې روان دي دا مخامخ باونډري چې شو د دې د موږ دننه تللي وو دې کې موږ پوره معلومات کړه دې له ما ویډیو هم جوړه کړې وه تقریبا او پاکستانو یو خبره بله ده چې څنګه دغه ځای ناکامیابه دی تا پې سوچ کړلی څنګه ولې ناکامیابه ده ولې ناکامیابه ده لکه هغه سیده ډاګه ده نه ناکامیابه به دی دی که نه دغه ځای سیم کوي او لکه زما کته دی که نه دی سیم کوي لاندې نه مالګي نه اوبه راخېږي په دې کې که دې کې ته بلډینګ هم ورته لاندې نه ستا شی کمزوری دی په دې خټ چې سړی راخېږي لکه کلي کې چې ګرځې که نه نه لکه پته ورته لګي زه څونه تکړه یم دا به راله ماسخوتن خوب صحیح راځي تا ورسره د دغه ځای خبره کړله د دې که نه د یو نه ده هغه خو که دا لې او که هغه لې خوښه دې خپله ده وی او دا به یې وي دغه ګټه چې پرته دا بایکونه چې ولاړ دي نه دا ښکته دا 120 پټۍ ده دا به هغې سره سیده کړی دا د دغه سره سیده دی که نه دغه مین روډ دی که نه منځ کې دا چې دی اوس هیوي کرین نه ولي که نه څه شی هیوي کرین نه ولي دا غر مر سیده کي ټول کم غرو نه نه مړه دا په ګینترۍ باندې کېږي دا هغه غر خو نه دی یار کرین والا شی نه دی دا خو نه که نه الیاس هغه ځای اخیستی و که نه شل پلاټه ځای و د دې اخوا د
کوم ځای کې چې موږ راټن شو دلته دننه راووتو قبرستان سر ته چې هغه خټ باندې ځای دی دا الیاسي سره دی ځای پکې خرڅ کړلی څه سره دی نو هلته کې چې دی نو موږ په الټي باندې دغه ماتې کړي دي ګډې الټي باندې ماتولې هسې نه ماتې دي دغلته کار لږ دی دلته کار هېڅ کار هم نشته دا به دا کورونو سره په دغه سیټ کې راځي هغه کور اوس نه جوړ شوی دی هغه هلکان نه دي ناست به د خټ باندې دا دخواني نه هغه اخواني یو خو دا دخوا دي هغه خو نوي بلاکونه هغه نوي بلاکونه چې ښکاري یا لامدم لاندې باندې د کندې دي دا په څلور کوره اوس روغ شو دا به ورو ورو په دې خوا راځي هغې اخري ریکس اخیستی دی دغه کور والا نه دا به مخې ته راځي دا نور هم پلاټونه دي دا واړه چې ناست دي نه دي خو هسې وایم لکه چې کله باران کېږي دا لږ لږ څه انچې دا کمیږي دا کومه خاوره اوس جوړه نه شوه دا چې باران وشي دا به ټوله جارو کي کته داسې به بیا نوره دې پسې دغه کېږي دا هلته چې کوم پلاټونه هم په الټۍ دغه کړي دي دا اوبو سره اومه شي ځو